او دا حرام دی. مولا څه شی ورکوي دا حرام کار دی، او نه دی قاریان ته نه اخلي دا حرام کار دی. او چې کله ختم وشي جمعتون لا مټایانه او دا جوړې او کپڑے او چه مرا او باسه منچی دا کارونه ناجایز دي په جمعات کې. دا د جمعات به حرمتی ده. زه د قوم مسلمانانو نه دا امید ساتم چې دوی به په خپل پیسو ځان جهنم ته نه بوزي، دوی به په خپل باندې ځان جهنم ته نه بوزي. خپل مولیانو قاریانو نه تپوس وکي چې جناب کدا کارونه یې منګله کتابونه راوړه، منګ ته وخایا، ما ورله بوزه زما په مخ کې دې کتاب وخایي چې منګه مو پړاو کو. تاسو چې خپل مقتدیانو نه خورئ، منګ دیم د خپل مقتدیانو نه خورو. منګ خو بیا دا نه پریدو دا بډاګان دا باز ما او دا رشید وغیرہ دوی نه بیا منګم خورو. کدا شی وی بیا به دوی خامخا منګ لراوړي، او کني نو دا شی حرام دی، دین زانونه بچ کئ. واخر دعوانا الحمدلله. هغه شیطان راغی ورته وی چې دومره لوی خلق تاسو نه لاړل او تاسو به بالکل هیڅ خړ پړ قبرونه دي دا ور باندې خیسته کوي، گنبد ور باندې جوړې کې بهترین سجاو کوي. خلقو وی چې واقعي د خلوی اولیاء دي، هغه باندې لوی خیسته خیسته قبرونه جوړ کړل، ګلونه په وغړول، گنبد په جوړې کړې. سو اخبات شیطان د یو لوی عالم په شکل کې راغی، ورته وی چې आवाज دې سره خو نه کیږي، پکار داده چې دا اولیاء تصویرونه جوړ کړي او جمعات کې کېږدي. دا داسې اولیاء چې د دوی په شکلونو لیدلو سره به تاسو ته الله را یادېږي. او دا یو عین حقیقت ته چې دیندار سړی وګوري نو سړی ته الله را یاد شي، او که بدکار سړی وګوري سړی ته شیطان را یاد شي. نو هغوی تصویرونه په نیک نیت باندې جوړ کړل، عبادت خانو کې ودرول، عبادت ورته نه کولو، خو صرف د دې لپاره چې مونږ ته الله را یادېږي. وخت تیرېده، یو پیړۍ په دې باندې ختم شوه، بله پیړۍ رااله، شیطان بیا د عالم په شکل کې راغی، ورته وایي چې د الله بندگانو دا لوی لوی گنبدو کې چې کم خلق پراته دي، دا لوی لوی اولیاء کرام دي، دوی الله سره رابطه ده، او دا کم خلقو تصویرونه چې لګېدلي دي دا لوی لوی خلق دي، ګوره نظر نه ونه باسي. دوی د الله توحید منلې ده، د پیغمبر رسالت منلې ده، دوی د الله حکم او د پیغمبر په طریقو باندې ژوند تیر کړی دی. نن په قبرونو کې پراته دي، تاسو له پکار دي چې کله کله دی قبرونو نه تاویږي او راتاویږي، او د دوی بوتانو نه تاویږي او راتاویږي چې کله تاسو الله نه اولاد غواړئ، کله چې تاسو الله ته سوال کوئ نو تاسو الله ته رسیدلی نشئ. د دې بوتانو مخ کې لګ لګ ټیټېږئ، لګ ورته سرخ کته کوئ، تاسو مشرانو به هم د دوی نه منت غوښتلو، تاسو دی بوتانو له لګ لګ تعظیم کوئ، تاسو مشرانو هم د دې تعظیم کړی دی. خلکو وی چې خبره ده، زګه زمنګ پلار نه ک باندې دومره رحمتونه چې هغه دوی له سجده لګولې. نو نوې نسلو نا خبرو شیطان عالم په شکل کې راغی، ورته وی چې لګ لګ داسې سرخ کته کوي، ورته لکه اوس وخت کې مسلمانان چې چا سره ستړي مش کوي، کته خیال کړي داسې ټیټ شي، دې ته ویل کېږي سجده تعظیم. دا نور امتونو کې جایزه و، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په امت کې دا مطلقاً حرام او ممنوع ده. چا سره چې ملاويږي ایغ نیغ به ملاويږي، سر به داسې نه کوي. نو هغوی سجده تعظیم شروع کړه. بالآخر د شیطان مهنت او کوشش وو، هغه باندې بتاویدل راتاویدل، نظرونه به په منل او هغوی نه به غوښته کوله. بالآخر د هغه په بوتان داغو تصویرونه بوتان شو، د بوتانو عبادت شروع شو، او عبادت نه بغیر هغوی باندې نظر و نیاز شروع شو، سوالونه غوښتل ته شروع شول، امت گمراه شو. نو خبره مې دې پورې کوله چې نوح علیه السلام ته الله حکم وکړ چې ته کشتی جوړه کا او د خلقو باندې به اوبه راځي او دا بغیر کیږي. د نوح علیه السلام زوی کنعان د پیغمبر زوی، یعنی سړی په نسب نه خلاصيږي. خبره مې دې پورې صحیح راغسته ده چې پیغمبر کوګ سوال نه کوي، او الله جل جلاله طرف نه حکم یې چې ته کوګ سوال نه کوي، اجازت ورته نی. نوح علیہ السلام
کشتی جوړ کړه زوی ته وی چې بچیا اے بچیا نن ورځ لوی سمندر او لوی اوبر رواني دي الله جل جلاله په قهر او غضب باندې دی راشا الله منا توحید منا من سره کشتی کې سپور شام هغه ورته وی چې زما پلارام سآوی الى جبل یاسمنی من الماء اے زما پلارا زبلوی غرتو خجما دنگ غر پسر باندې باودره گما او بونه بزان بچ کما و زما پلارا ما سره مالا تا سره کشته کې د کې ناستو ضرورت نشتا زب په سمندر نه ځان بچ کو ما د غر په سر باندې سآوی الی جبل غر لباو خجم پلار ورته وی چې بچیا ګور لا سمل یوم خدا کی قسم آج کوئی خلاصی اور چھٹکارا نہیں نند خلاص دو اسلار نشتا در رب العالمین حکم دے گورا خلاص دلے نشے بچکے گے نا خوخا خبر دادا چراشی اللہ جل جلالہ تاخیر کے سوال کئی نوح علیہ السلام دا غواړي د بچی کفر نا صحیح طور باندې مفسرین لیکي چې په دې وخت کې لا خبر نو مختلف توجیهات علماو کړی دي وخت د تفصیل نه دی خو بهر حال اراده قدر وکړه چې ز سوال وکم الله ته چې یا الله زما د بچی بچ کی الله ورته فرمایي انه ليس من اهلک اے نوح ما تا سره وعده کړی دا چې زبستا اهل بچ کوم دا بچی ستا اهل نه دی ستا په دین باندې نه دی ګوره خبردار د متعلق سوالونه کې نو خبردار چې الله فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې یا رسول الله سر دې اوچت کا ګوره ته غواړه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بس صحیح سوال کوي د مؤمنانو موحدینو شفاعت وکړي چا چې د الله جل جلاله حکم نه منلی دي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقو باندې ژوند تیر کړي دي نو د هغه شفاعت بغواړي کم خلکو چې د الله حکمونه او د پیغمبر طریقې باندې عمل نه دی کړي کاغه ډیر دیندار دی ان شاء الله مستقبل کې په دې باندې خبره کوو ډیر خلک وایي چې جنت ته سړی په عبادت وزي په نوافل وزي په صدقات وزي دا غلط تصور دی جنت ته څوک په عبادت نشي تله جهنم نه څوک په نفلونو نشي بچ کېده عبادت یو فرضی دی او یو نفلی فرضی عبادت خطا باندې فرض دی هغه خو به تکای او نفلی عبادت باندې ته جنت ته نشیتله البته د الله پر هم به جنت ته ځي دا څه ده کنه خو همیشه د پر یاد ساته جنت تتلل او جهنم نه بچ کېدل د دې بهترین لار بهترین ذریعہ ترک ګناه ده څه شه دا چې ترسو پورې مو ګناه نه پریخي عمر پورې د عبادت باندې د جنت تصور غلط ده تبا فرض مونږ کوي نوافل بکای صدقات باور کوي خیراتونه بکای حج بکای روزه بساته همدا عبادت دي کنه بل طرف ته ګناه تا نه دا پریخي کور کې دی ټي وي لګېدلې ده مخ باندې دی ګیره نشتا جواری بکای او مسلمان بے عزتی بکای او خپل گوندی سره با بد سلوک کوي ډیر ګناهونه دي دا به مسلسل جاری دلته به مونږ کوي او هلته به دی ګناه کړي هغه ګناه بلګي ستا عبادت بسوځي دلته به عبادت کوي کور کې به دی ټي وي ډش لګېدلې 24 غنټه ګناه ده ګیره به خړلې ګیره 24 غنټه ګناه ده دا به تعالی جمع کیږي نو تو سوچو کا ستا عبادت بستا گناہونو سره سوځي او آخری نتیجه بدای چې ستا گناہونه به ټول موجودي او ستا عبادت به ټول ختمي نو جنت تتلل او د جهنم نه بچ کېدلو لوی ذریعہ د ترک گناه
کله چې انسان ګناه پریدي عبادت طرف ته خود به خود انسان متوجه کیږي. بیا انسان ته عبادت ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو دروغ نه وایي. هغه فرمایلی دي چې عبادت کې به حلاوت او خوند محسوسيږي مسلمان ته. په ایمان وایي منګ تاسو چې وبسکو خوند پکېږي او منګ تاسو چې شربت سکو خوند پکې او منګ تاسو چې سکریم خورو مزه کوي چرګ چې خورو مزه کوي. خود تاسو کې چا چرته اوسه پوری په عبادت کې حلاوت او خوند محسوس کړي دي؟ داغه بنیادی وجه دا چې مونږ ګناه نه ده پرېخي. کله چې ګناه پرې نه دی ستا زړه باندې تور تور داغونه راشي، ستا زړه به تک تور شي. کله چې ستا زړه تور شي نو د زړه په شیشه کې بیا مخ نخ کاری، عبادت پکې نخ کاری، رنگ نه راوړي. نو چې کله ستا هغه د لذت او د خوند والا شیشه تور ده نو تعالی حلاوت او خوند عبادت نه محسوسي. کتا کله ګناهونه پرې خودل ستا د زړه هغه کم حس چې د لذت محسوسولو والا حس وګونو کې چې کله دا اورېدو حس ختم شي اورېدل نه کوي. زبان کې د سکلو د خوګوالي د تریخوالو خپل حس پروت دی. دا حس چې الله ته نوالی بیا جبا خوګو تریخ نه محسوسي. نو زمنګ زړونو باندې چې کم تورواله داغ لګیدلې د ګناهونو هغه خوند عبادتو نه محسوسيږي. نو بهر حال خبره مې دا کوله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي یا رسول الله تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا تو غواړه او زبې درکوما د قیامت ورځ دا سه ورځ دا چې څوک شفاعت بغیر د الله د اجازت نه کولې نشي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی یا رسول اللہ منگلہ دا قیامت دورز حالات بیان کا، منگلہ دا قیامت دورز سختی بیان کا. سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت ورز سختی بیانی. فرمائی چھے عائشہ زبدہ غی ورز پبارکی تعالی سوائما چاگا ورز باندے با تمام انسانانو پورے لباس نہیں، ټول کائنات خلق به بربندی. عائشہ فرمائی یا رسول اللہ زنانا بد شرم نمڑی شی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے عائشہ دمرا سختی وئی چې هیڅ چا بدا خیال نه چې د فلنی سړی لباس نشتا، هیڅوک ببل سړی لګوته وګدولو والا نه. یا رسول اللہ سہل بھئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې دانمر بسون دومره خکت اخکاری دومره ټیټ بخکاری چې هر یو انسان به دا ګمان کوي کچره ز لاس پورته کم نو زما لاس به دینمر سره ولګي، دومره خکت بخکاری. یا رسول الله د خلکو بدنونو بسحالی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې عائشہ د خلکو بدنونو نه بخولې دا سه رواني لکه فواره. یا رسول الله د خلو بسحالی. رسول الله فرمایي چې دا غخلې بداسه خټ کیږي لکه اور باندې وبکې دي. یا رسول الله د زمکه بسحالی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عائشه د زمکه بداسه خټ کیږي لکه اور باندې وبکې دي، دومره سخت حالت وي. یا رسول الله په دې ورځ باندې چا د پاره رعایت شته دی او کنام سور شته دی او کنام. الله فرمایي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې وکسان داسې دي چې هغه ورځ سخت ورځ باندې به هم غول سورې ملاويږي د عرش د سورې لاندې. سبعة یظلهم الله تحت ظله یوم لا ظل الا ظل عرشه. میغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ډیر سخت ورځ به هیڅ چرته بسورې نه صرف بدارش مبارک سورې. وہ کسان بداسی چې رب العالمین بد خپل عرش لاندې سورې ور کوي عرش لاندې. هغه وہ کسان سوق دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی هغه وہ کسانو کې او هغه نوجوان دی چې هغه نوجوانه کې جماعت سره تعلق ساتي او د هغه دین سره مینې. نوجوانه کې عبادت الله ته ډیر زیات محبوب دی. هغه نوجوان د چې قلبه معلق بالمساجد، هغه خلق دی چې داغه زړونه جماعت سره متعلق وي د الله دین سره تړلی وي. کله چې جماعت کې ناستینو د خوشاله وي،
کله چې دینداری کیږي نو د خوشاله وي قلوب یې معلقې د الله دین سره نوجوان سړی عبادت الله ته ډیر زیات قبول دی کله چې بوډا شي بیا خو هغه بغیر د عبادت نه برکار حسم نشي کولای داغه مجبوری شي عبادت ته دا نشي د بوډا عبادت نه قبليږي د بوډام قبليږي خود نوجوانه عبادت سره د بوډا عبادت نه سميږي خدا خو یو ناسور په معاشره کې لګیدلې دی او نوجوانان چې څومره د دین خدمت کولای شي بوډاګان نشي کولای نوجوان طبقه الله ته محبوب ترين طبقه ده پیغمبران علماء حق پرست اولیاء الله مجاهدین څومره چې تیر شوی دی هغه همیشه د پاره کار چې اغسته دي نوجوان طبقه نه اغسته دي کله چې نوجوان الله سره تعلق جوړ شي کله چې نوجوان د ګناه کول پریدي کله چې نوجوان الله جل جلاله سره تعلق جوړ کی کشره طبقه نوجوان طبقه بچي او نوجوانان نو دالک سمره چې د دین خدمت کولای شي بیا دومره هیڅوک نشي کولای په دوی کې هر شی کامل وي ذهن کامل وي طاقت کامل وي شوق کامل وي هر یو شی کامل وي کله چې بوډا شي ډیر کارونه به داغه نه کیږي نه کمزوري نو عزیزانو الله جل جلاله تمام انبیا صرف د دین توحید د خدمت د پاره را لګیلو چې تاسو به کار سکوي د الله یووالي خدمت وکوي د الله د یووالي خدمت څه شی دی مدارس دي جمعتون دي علما دي طلبا دي دیندار خلق دي کم خلق چې دین سره تعلق لري هغه خلق سره تعلق جوړول کم زایونه چې دین سره تعلق لري هغه زایونو سره تعلق جوړول کم مدارس کې چې د الله والا خلق جوړې دي شي هغه مدارس ته توجه او تعاون کول دا ویل کېږي د دین خدمت 1,00,000 انبیاء کرامو د دین خدمت کړي دي توحید خدمت کړي دي الله په دین انبیاء قربان کړي دي لیکن دین چرته په نبی نه قربان کړي دین یې چرته په نبی نه قربان کړي همیشه انبیاء او نبی بهیدلی دي د الله د یووالي د پاره لیکن چرته دین الله مجروح کړي نه دی د یو نبی د پاره په دین کې الله پاک تبدیلی نه دراوسته د هیڅ نبی د پاره دین هغه یو شی دی انبیاء راوستل د دین خدمت د پاره مامور کړل انبیاء د دین خدمت شروع کو سام انبیاء قتل شو سارا شو پاره باندې دو ټوکړې شول سپکانو وشته شو صد ملک نو شړلې شو لیکن الله خپل دین کی تبدیلی را نه وستا نو قران کریم یو داسي کتاب دی چې الله فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا تاسو کچری د دین خدمت کول غواړئ قران کریم کې دې زنمخ کې د يهودو او د نصاراو متعلق ذکر شوی دی واعتصمون مخ کې چې اے امت تاسو به کامیابیږئ کلا یهود و نصارا منکرین دین مخالفین دین دا تاسو پسې لګیدلی دي تاسو کھوکلا کول غواړي تاسو له نقصان در رسول غواړي تاسو په ستر قباند ځان بچ کوي بیا الله اصول بیان کړی دي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تاسو په دوو سيزونو باندې د خپل مخالفینو نه بچ کېږئ څه شي دی الله مخالفینو نه بچ کېدلو الله فرمایي واعتصموا بحبل الله سب قرآن کریم کو سینے سے لگا لو اٹولو ناول اصل دا دے چھ اتفاق و اتحاد پیدا کئی سشی باندے پیدا کو اللہ فرمائی بحبل اللہ رب العالمین قرآن کریم و کتاب اللہ راونی سی اللہ کتاب کے سو حکمون کئی اللہ کتاب کے کم اصول بیان کړی دي هغه اصول باندې ټینګي منګولې خخي کوي ګورا خبردار واعتصمو اعتصام ویلې کیږي تشبث تا مضبوطی سے تھام لو مضبوطی سے پکڑ لو اعتصام ویلې کیږي ټینګو رانه ولو تا
واعتصموا بحبل الله، اے انسانانو ټول راجم شئ، ولا تفرقوا، چرته تفرق مکوي، اختلاف مکوي، صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کې، هر یو کار په اتفاق باندې کوي، لیکن د قران کریم اصول په لاندې اتفاق به هم د قران کریم د اصول لاندې، هر یو کار به مو په اتفاق وی، لیکن د قران کریم د اصول د لاندې. نو الله فرمایي چې کله پتا سو کې اتفاق او اتحاد راغی، کله قران کریم باندې تشبث راغی، قران کریم مو مضبوط راونی ولو، قران کریم برانی سے څنګه چې د قران کریم نه خبر شي، غم وشه الله دې نه کوي. قران نه تاسو کا علماء نه تاسو کا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د غم څه طریقه وا، د مړي د خخولو څه طریقه وا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زوی وفات شوی ابراهیم، هغه څنګه خښ شوی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې جعفر طیار شهید شوی او هغه څنګه خښ شوی. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ترو او وفات شوی او هغه څنګه داغه جنازه څنګه شوی، هغه کور ته څنګه راوړی شوی، ا کور نه څنګه وړی شوی، سشي کې وړیو، سشي پیا چولیو، څنګه کاپنه ورغستو، سورو تورو شینو زیړو قیمتیو بے قیمتو، او بیا قبرستان ته جنازه په 70 زوړې وا، قبر له په 70 کوز کړو، قبر په سان انداز جوړ کړو. وعده در کرا پیښ شو قران کریم نه یاد عالم نه تاسو کا، فاطمه رضی الله تعالی عنها څنګه واده شو، عائشہ رضی الله تعالی عنها نکاح څنګه شوو، خدیجه رضی الله تعالی عنها څنګه واده شوه. زما استاد خزي خو دینه زیات نه دي کنه، دې ته ویل کېږي اعتصام به کتاب الله و بیا احادیث الرسول. دا الله په کتاب او ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په احادیث باندې منګولې خخول، دې ته نه وایي چې قران کریم په سینې پسې ولګي او بیا خپل کې په دې الله تعالی خلاصي، په دې الله نه پریدي. الله بتان قران کریم کې کم مطالبات دي داغه بدر نه تپوس کوي، عمل دې په سمره کړو، غم او خاده کې قران کریم په کوم آیاتونو ته عمل کړو، جمعات لراتلو وته کې تا د الله او د رسول کم حکمونه منلیو، د چا غم او خاده او بیماری تعزیت او عیادت د پاره چې ته تلوي، تا په کوم اصول باندې عمل کړو. د مسلمان پتا باندې سو حقوق دي، د یو گاونډي پتا باندې سو حقوق دي، د مسافر سو حقوق دي، د امام سو حقوق دي، د عالم یا د استاد سو حقوق دي، د شاګرد د خزه او د بچی سو حقوق دي. دا قران او احادیث بیان کړی دي چې تر سو پورې م په یو سیز باندې عمل نه دی کړی، عمره پورې اخلاص دلو لار نشته. ګناه پر خودل په قران او په سنت باندې عمل کول، خو قران او سنت باندې به عمل کله کیږي چې قران او سنت نه خبر شو. ان شاء الله قران او حدیث نه بزان خبرو کنه، د چا چې وعده د لسونه پورته کوي.